اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی تاسو په یمې خیبر نیوز سره جی تاسو ته مینه ډک سلامونه. قدرمنو دلته جی په دې نوخار کې جی کڼ کې دلته موجود یم، په دې نوخار په دې اډه کې دلته موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده جی 75 روپۍ جی سی ان جی ګران شوې ده او دې کې داسې ډېر خلک دي چې هغوی اکثره د ټرانسپورټ والا څه جي ډېرې جګړې کوي لګیا دي. حکومت هم څه عجیبه غوندې جي خندا راغشې ده. کله که تاسو ګورئ پېټرول سی ان جي سیوا کوي، کله که تاسو ګورئ ډیزل پېټرول سیوا کوي. په دې عقله باندې چې دلته موږ سره د نوخار د رکشو سټینډ چې کوم صدر دی زید الله صاحب دلته موږ سره موجود دی او د 75 روپۍ چې سی ان جي ګران شوې ده د دې په عقله باندې خبرې به کوو. زید الله خان دا یو جهان جي مننه، خوشحاله اوسئ، ډېره مهرباني ستاسو. څنګه چې تاسو جي ما سټارټ کې دا خبر وکړو چې د حکومت هم څه عجیبه غوندې خندا راغشې ده، کله ډیزل پېټرول ګرانوي، کله سی ان جي ګرانوي. د دې په عقله باندې به تاسو څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سرفراز بھائی اول خو د ټولو نه ستاسو د میډیا والا مونږ ډېر شکرګزار یو، مهرباني چې تاسو د لنډ ټنګ وخت کې مونږ له ځان نه ورسوئ او زمونږ د غریب سړي د اواز اوچت کوي. نو څنګه چې ګوره تاسو یو خبره وکړه چې مثال تاسو د حکومت یو خندا راغشتې ده، دا بالکل دا زمونږ په یو پاکستان کې بس دا صرف دا حال دی، په بار ملکونو کې دا کیسې نشته. څنګه چې تاسو ته پته مونږ چې سار راپاسو هغه مشرانو به وایي داسې وخت به راشي چې تاسو سار راپاسئ نو کیدای شي یا خرچي وي یا د هر یو شیز ماحول بدل دغه شان به کېږي. دا نن سبا هماغه حالات روان دي چې مونږ سار راپاسو نو یو ریټي چې شپې ودې کېږو، یو ریټي چې سار راپاسو بل ریټي. دا نن چې دا دونه خلک راغونډ دي دا غریبه طبقه ده. ټوله تاسو ته پته ده چې ټرانسپورټ دا یو ډېره غریبه طبقه ده او بیا په هغې کې دا رکشو والا او په دې رکشه کې چې کم خلک ځي نو دا مالدار سړي په دې کې نه ځي، دا ټول دا غریبانان خلک ځي. نو مونږ هم د دې نه مخکې د 180 روپۍ باندې چې کله کرایه وه که نه نو مونږ روپۍ هم نه رسیوا کړې. اخري مسلسل چې دا 3-4 پیرې دا کله ګرانه شوه او په هغې کې نو هغې کې 10 او 15 چې به ګرانېده نو مونږ کرایانې نه دي سیوا کړې، خبره حتی لاړه. او جي اوس اخري چې 75-76 روپۍ کله ریټه بله شپه وختو نو اخري مجبورن مونږ خپل 10 روپۍ 15 روپۍ دا کرایي چې دا نو دا مونږ سیوا کا. لا مو سیوا کړم نه ده، د هغې بیا مونږ مشرانو سره به اول کینو چې مونږ ته خامخا مونږ ته به یو درخواست کوو چې عاجزانه درخواست ورته کومه چې زمونږ د دغه چې کومه ده دا طبقه د رکشو دا طبقه دا یو ډېره غریبه طبقه ده او د دې لپاره تاسو یو کرایهنامه ایشو کوئ. بله خبره دا ده چې لکه حکومت ته مول داسې یو پالیسي پکار ده چې کله دی یو څیز ګرانوي د هغې نرخنامې اول ناول چې کوم دی نو دا ورکوي دی. ولې چې زمونږ خلکو سره مشت ګیرواني وي اکثر او زمونږ جګړې وي دی کې داسې خلک راځي چې د رکشې غریب ته یو ډریور دی، اکه د رکشې ډریور دی او که هغه د پلین کوچ ډریور دی، دا د خلکو ته ډېر یو کمزور ښکاري او دا هیڅ خلک دی ته نه ښکاري. الله به تاسو جي د کرایې خبر وکړو نو خامخا جي په دې رکشې باندې کله یو کرایهنامه نی یا نو خامخا جي هغه خو یو حق دی که نه تپوس خو به تاسو نه کوي که نه تپوس به کوي. نو زمونږ هم تپوس کوو مونږ هم وایو که نه چې زمونږ هم څوک مشران شته که نه. تاسو اې سی صاحب ته لاړئ؟ بالکل مونږ پرون ډي سی صاحب ته لاړئ؟ میس وزیر صاحب ته میس وزیر صاحب ته پرون تلي وو، هغوی نو پرون په دفتر کې. اوس 10 بجې مونږ بیا روانو دغه ته د ډي سی صاحب ته، خو هغوی له مونږ چلته اطلاع ورکړه نو هغوی لا نور راغلي. اوس نور زمونږ صدران چې کوم دي نو هغه نور ملګري به ټول راغونډېږي نو مونږ هغوی ته دا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ چې دا 15 یا 10 روپۍ دا تاسو مونږ ته کرایهنامې د دې راکوئ. ولې چې د خلکو سره زمونږ د جګړې نه جوړېږي. ملک حالات ورځ تر ورځه دونه خرابېږي لګیا دي، مهنګایي ده که نه نو هر سړی په 10 او په 15 روپو مونږ سره جګړې کوي. نو زمونږ خو د جګړو وس نشته، مونږ غریب خلک یو، مونږ خو دا مزدورۍ لرو تی هم دا مزدوري به کوو که نه. خو چې مونږ ماښام مثال په طور ما ته ډي سی صاحب وایي چې زه تاله سبا نرخنامه در کوم، بله ورځ در کوم، بله ورځ در کوم، نو زما دا ګاډي به ولاړي. خالي جي سی ان جي نه ده که نه، دې کې داسې د رکشې ډریوران دي خو دې شته سار راځي او ماښام چې کوم دی د بچو لپاره رزق کټي دی کې اکثر ټریفک پولیس والا دی ته پرچه مرکي چالان مرکي نو دی ته بس پاتې کیږي. بالکل جی دا خبره تاسو بالکل دا زمانم چې لکه ګوره په دې کې مونږ پرچه داخلو د ورځې چې مونږ کله په دې کې پرچه والو او یا مثال اوس په مونږ دا سینجی ګرانه ده او مونږ د پاره ماښام څه نه پاتې کېږي. اخر دا مونږ دی بچو له رزق له اغشتې دي که نه. خبل ګیس چې اول زه خو دا خبره کومه چې دا ګیس چې کوم دی نو دا خو زما د صوبې پیداوار دی که نه، چې زما د صوبې پیداوار دی او ما ته نه میلاویږي نو خیر مطلب لکه د داسې حکومت نه څه مطلب دی. مونږ بیا هم د عاجزانه یو درخواست د مشرانو ته کوو چې لکه مهرباني وکړئ مونږ له د دې کرایهنامې راکړئ. زمونږ د جګړو چا سره وس نشته چې مونږ جګړې په دې باندې وکړو او دا څنګه حالات تر ورځ تر ورځه مهنګایي خو ما ته سار په دې کې چا کال وکړو چې زه تا ته خپل نوم نه ښیم، زه تا نه ورته پوس کوم ته به کرۍ ولې سیوا کوې؟ ما ورته وي ما خو له کرۍ نه سیوا کړې، خو چې داسې حالات یو سیوا کړې ده نه اوري نه زمونږ خپله زړه کرایي ده
تر اوسه پورې او د دې نه پس که بیا زما مشرانو فریاد ونه رېدو زه به خپله کرۍ سیوا کوم زما په خپل ځان وستې په دې اډه کې ما سره 700 رکشه ده دا به غونډه په دې اډه کې دننه فورمن ولاړئ خلکو ته به تکلیف جوړېږي کالجونو ته دې کې ګوره دغه سټارټ دي امتحانونه سټارټ دي پرچې سټارټ دي دې خلکو ته به تکلیف وي نو چې زه دې خلکو ته تکلیف نه ور رسوم زه اوس هم خپله کرۍ باندې چلېږم زه د خپلو مشرانو ته دا درخواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ موږ ته کرایهنامه خپله ایشو کوئ ښه ګلونو بسم الله الرحمن الرحیم یاره جی زموږ د انتظامیې نه دا ګیله ده چې سینجي چې کوم ده دا ټوله کمزورې طبقه استعمالوي بل کمزور خلک کمی وسې نه کېږي او هغه موږ سره ځي که پلین کوټ دی که سوزکې دی که رکشه ده نو پکار ده چې هغه شیز د دوی ګران کړي خپل مراعات یې کم کړي لکه په غریب سړي دی بورډ نه راولي په 10 روپو زموږ مشتو ګریوان یو د سورلو سره زموږ ریګولر سورلی وي لکه موږ ته ډېر زیات تکلیفات دي هغه ورځ پېټرول دوی 30-40 روپۍ راوغورځول تر د مجسریټه پورې پروټوکول کې دوی رالل دا ډرایوران بسونو والا ویګنو والا دوی یې تنګول نن ته 76 روپۍ کیلو ګیس ما ته شپې خېجې نو ته راشه مهرباني وکړه ماله نرخنامه راکړه نه زما خور چا سره وس نشته زما پرون ټول ګاډي خالي شوي دي خوشحاله اوسئ ښه لالا بسم الله الرحمن الرحیم د روز څنګه خبرو کا چیرې چې کوم نه هر یو کس چې کوم نه دلته راځي موږ سره جنگ جګړه کوي دغه راکوي عوام د چې کوم نه دا سی ان جی چې زیاته شو دی چې ته یو ورځ چې کوم نه ترانسپورت نه تاسو د نور د پونه تاسو کړی چې چاره تاسو د سیز ریټ زیات کو د غاز زیات کو صرف دی چې کوم نه په نظر کې دا ترانسپورت ته صحیح د موږ 10 روپۍ چې کوم نه کوي زیاتونو دې ته مو ګوره چې 75 روپۍ یا 80 روپۍ موږ ته یو سیز ګرانیږي کا ټیر ته وګوره نوټ سپیر پارت ته وګوره بلا شي کیسې لکه دا صرف چې کوم نه سی ان جی خونه ده کنه ترانسپورت سره هر یو سیز راځي او دا زمونږ چې کوم نه هاي اتارټیز چې کوم نه دا زمونږ ریکوست دی چې دا څومره زمونږ د رشکو برادران دي یا د غي دي چې کوم نه هر یو کس سره جنگ جګړې نشي کولی لہذا مې رب هر یو سیز راځي او دا زمونږ چې کوم نه هاي اتارټیز چې کوم نه دا زمونږ ریکوست دی چې دا څومره زمونږ د رشکو برادران دي یا د غي دي چې کوم نه هر یو کس سره جنگ جګړې نشي کولی لہذا مې ربانیو کې یا موږ ته چې کوم نه په خا کرایهنامه ایشو کې پیش یا موږ له دې خبره حل روباسه خوشحاله اوسئ قدرمنو جی پروګرام مجیر ټولو ماشاءالله جی زید الله صاحب د دې د کشرانو ډېر خسته خبر کوي هغه د انتظامیه ته صرف دغه جی او ریکویسټ وکړو چې خالی که تاسو ګورئ سی ان جی نه د کې موږ سره جی موبایل دی ټیر دی سپیر پارت دی د کې دی چالان جمع کوي اکثر که تاسو ګورئ کې ورکشي ولا غریب که تاسو ګورئ ډېر جی غریبه طبقه ده حقیقت خبر دغه خلکو دی سار راضي او ماخام د خپل د بچو ته رزق غټي دې ته بس پاتې کېږي 1800 روپۍ به دې ته پاتې کېږي اکثر که تاسو ټریفیک ولا ګورئ دې ته جی پرچم ورکی 200 ورکی 500 ورکی نو دې 620 پرچا ورکی نو دې ته بس پاتې شي نو اله دی چې کم دی انتظامیه ته دا ریکویسټ کوي چې یاره موږ ته موږ سره کرایه کې چې کم دی موږ سره دی کمپرومایز موږ سره وکړي او موږ سره زیات ته زیات تاسو موږ سره تعامل کوي خوشاله اوسئ آباد اوسئ څنګه الله خان جی تاسو جی من فکر روان دي جی ښه جی تقریبا 15-20 ورځې وشوې دا زما روریان ولاړ دي دی دروغ نه وایي نه زما لپاره نه د خدای لپاره به خبره کوي دا سی ان جي څو ورځې شو چې دا لا بند نه و د حکومت د اړخې نه او دی بورډونه ولګول چې سی ان جي نه ورکوو ته داسې وه چا ګیس اچولی او چا نه و اچولی څوک د سکول ډیپټیانې چا پاتې شوې چا یو بل ته رنګونه کول مجبورۍ نه باقي دې کې دا رشکې چې کومې دا ذاتي خپلې نه دي ټول دا په کش باندې دي کش باندې د دندو دي ټیک شو بله سی ان جي پسې دی راغشته تو ګوره پرون ما وړوړي دي ولا به ټول نظام ګډوډ زه تر وړه پرون ما علي رکشې ټول 450 روپو 3 کیلو وړي دي په 150 روپے د مزدور څونه دی اړي دا هغه نه 800 روپے جی بجلی بل څونه راځي خیر دی ښه چا مانه چې بجې تاسو وره تاسو ته پته نشته چا مانه چې 1500 د ګیس بل لور روان بل بستا 4500 خوشاله اوسئ 172 خاص عبد الله بھائی ٹھیک ہے اخر کې پتا تاسو سم میسج ورکوي جی دې کې زه اخیری دا میسج ورکوم چې لکه تاسو دا مخامخ ولاړ دي دا تاسو د شیشې د وړاندې دي په دې کې تا ته د یو خبرو که چې ما به مخکې توړه وړه په هغې کې اوس دا حالات داسې شوي دي چې کله را 3 پیرې کله را سی ان جي ګرانه شوه که نه نو هغه 3 کیلو او 2 کیلو یار ته سوچ وکړه افسوس دا خو زمونږ د ملک لپاره ډېره ده یو افسوس خبره ده دا نن چې کوم خلک راغونډ دي که نه دا د خوشحالۍ نه نه راغونډ او په دې شي زما نه خدای شته چې جړه راشي چې دا خلک چې کم دي نو دا کم طرف ته روان دي د عوام ته چې کوم دی ریلیف موږ هم په دې عوام کې راځو که نه موږ د دې عوام حصه نه یو تاسو چې دا رشکو ولا د ګاډي چلی دا هم د دې عوام حصه ده که نه نو چې تاسو دې عوام ته چې کوم دی نو هغې ته ګوره موږ ته نه ګوره نه ولې زموږ څه ګناه ده کله دې کې به وي هر یو پارټۍ والا به ټول پارټیانو والا زموږ ورونه دي خو چې کله عمران خان د ایران نه ګیس اخیستو نو امریکا ورته نه بالي ارزان انډیا ته نه هلي
د روس نه انډیا تیل ملي او غنم ملي ټیک شو انډیا باندې امریکا نه ورځي یو پاکستان دی چې بده باندې ورځي ډون حملې په بده باندې کیږي ټیک شو ګیس پم د نالي د بل ملک نه روس 100 لکه بیلری غنم تا درکول ټیک شو पेट्रोल डीजल هم درته درکول پیسې نه غوستې وای دا خرڅ کا قرض ختم کا ترکی در سره ولاړو چینا سره ولاړ دی د سعودي در سره ولاړ دی ټول مسلمان ملکونه خپل کې ولر دا جنگ خطر یې کنه هغه زمونږ د نظر نار سره لغه مسلمان باندې کافر لګیا دی ظلم کیږي اې زمونږ د زینو نه خو کول مونږ خو بچو د پاره ماخام چې مزر روپې نه ګټلې خوشاله اوسه ډیره مهرباني ښه زید الله بھائی د پروګرام جیره غونډول غوندي اخري میسج تاسو ته دي زما جی اخیری میسج دا دی چې ما سره خپل په یونین کې چې څومره رکشره کم از کم چې 700 رکشره ما سره په دې اړه کې او زه د دې ضلع نوخار چې دی نو زه یونین صدر ما زبا اخیری مجبورن کچاري په ما باندې دونه برډن دی وروړي او زه دونه هغه بیا نشم برداشت کولې نو زه خبره چې وسنه بار بشي چې خبره کله د وسنه بار شو په ما باندې برډن دی زور وروړي او یا په ما یو سړی زبردستی کوي نو زما په وس کې دا دی چې دا 600 رکشه سو چې دا ټول نوخار دا ضلع نوخار چې کم دی نو دې کې به دا ټول زه فایجام هړتال کوم خو په رمن او خلکو ته به تکلیف وي نوکرونه به څوک نه زی دې کې چې یو غریب سړی زی سکولونو ته خلک چې زی نو هغه به ټول جام شي ټول روډونو ته به خلک وزي زه خیری حکومت ته دا عاجزانه درخواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ مونږ له کرایه‌نامې راکړئ مونږ ته دا 10 روپۍ چې دي دا تاسو مونږ ته د خپل طرف نه چې دی نو هغه سیوا کوي جی قدرمنو پروګرام جی راټولم ماشاءالله که تاسو ما سٹارټ کې دا خبرو کو که تاسو د غونډه ګوري دا د جی خوشاله غونډه نه ده دا د یو خفغان غونډه ده زید الله صاحب دغه خبرو کې کدی فار ایگزامپل کدی مونږ سره کدا کمپرمایز او نکو نو زما په دې سټینډ کې چې څومره چې کما رکشه ده هغه ټول بجی ولاړی او کې دي شي زب چې کم دی د په جام 48 جی اعلان وکم دا ویډیو جی تاسو زیات تاسو شیر کړئ زیات تاسو لایک کړئ تاسو خوشاله اوسئ ډیره مهرباني الله پامان